باب الصلاة فی الکعبة. حضرت مصنف رحمت الله علیه د کعبې کې د منځه کول ولا احکام ښایسته دي کې فرض منځ کول یا نفل منځه کول څه احکام دي او دي کې د ائمه حضراتو سي اختلاف ده. دا د کتاب الصلاة الاخیری باب ده کنه، په دې کې د منځه ولا خبرې ختمیږي. باب الصلاة فی الکعبة، دا باب د په بیان دی منځه کول په کعبه شریفه کې. مخته مسله خی الصلاة فی الکعبة جائزة فرضها و نفلها. په کعبه کې فرض منځ کول یا نفل منځ کول دا د احناف حضراتو په نس جایز دي، لکه پیغمبر اسلام پکې نفل منځ کړی او کنه د فرض منځ وختونه، ځکه په ټیم کې فرض منځ پکې نه وکړي نه او که سړی پکې دنه نه وځي فرض منځ هم پکې کولی شي، نفل منځ هم پکې کولی شي، خلافا للشافعي رحم الله فیهما. دلته کې شي امام شافعي صاحب د دواړو خبرو کې زمون خلاف کې چې نفل فرض پکې جایز نه دي، خدا خبره صحیح نه ده، هغه چې جایز دی پکې صحیح خبره هم ده. ولی مالک په الفرض ها امام مالک صاحب امام احمد وغیرہ دا وایي چې فرض منځ پکې سړی نشي کولی، نفل پکې کولی شي. دی وجب نش پیغمبر سم کله نو وتلی او کعبه ته کنه بلال صاحب، اسامه صاحب، زید بن طلحه حجابي صاحب، عثمان بن طلحه حجابي صاحب دا ور سره الته کې نفل منځ کړي وو. خو مونږ وایو چې نفل منځ ځکه کړی شي د نفل منځ وخت وکنه، که د فرض منځ وخت دا به پکې کول هو ټیمونه به څنګه کړي و نه دي، نه دا نه ثابت چې فرض منځ پکې څوک نشي کولی شي پکې، لانه صلی الله علیه وسلم صلى في جوف الكعبه يوم الفتح، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فتح مکی په ورځ باندې نن کعبه شریفه کې منځ کړي، ولی انها صلاه عادی د سیموزو کنه چې استجمعت شرائطها، ټول شرطونه پکې را جمع ولې وجود استقبال القبله، استقبال قبله پکې مندل شو چې قبله ته پکې مخې کنه نه خو کعبه هر طرف نه به کعبه یې کنه هر طرف ته پکې کولای شي، لان استيعابها ليس بشرط، او د ټولې کعبه ته استيعاب کول چې ټولې کعبه ته د مخ وی کنه نه دا خو پکې نه د شرط کنه چې خامخا ټولې ته مخ کنه، بس جهاد کو یا عین طرف ته د مخ کو بس دا کافی ده. فإن صلى الامام بجماعه فيها، کبه یو سړی پکې غواړي چې نه مونږ جمع سره مونږ کول کعبه کې غواړو، نه کوي سړي د سیو کړل فجعل بعضهم ظهره الى ظهر الامام جازا، کدی کې د زنه کسانو د امام شا طرف ته شاکل کوي طرف ته امام درې د درې طرفونو ته مقتدیانو د زنه پکې بیا شا طرف ته راځي کنه دام جایز ده، ولی لانه متوجه الى القبله، هر سړی پکې د قبله طرف ته متوجه شو کنه، ولا يعتقد امام ولا الخطا، او امام په غلطي باندې نش مریضه کده خو سید چې کم طرف ته د مخ ویننه، بخلاف مساله التحري، هدا تحري په مساله کې ک مقتدی ته معلومه شي چې زما شاده امام شا طرف ته کې به مونږ نه کیږي، ځکه الته کې خو یا بدا صحیح طرف ته ویلاړي به امام ویلاړوي، خو کبه د سی شو چې من جعل منهم ظهره الى وجه الامام، کایو سړی پکې د خپل شاده امام مخې ته کې نه دی معنا ده چې د امام نه مخې ودرېدو په کعبه کې کنه لم تجوز صلاته دی منځ بیان کېږي لتقدمه على امامه، چې د امام نه مخې ودرېدو مختی. و اذا صلى الامام في المسجد الحرام، کې به د سی او چالو شو چې نه کعبه کې نه بلکې د مسجد حرام کې امام خلکو د کومز پړاول غواړي، لکه کعبه نه بار ته ولاړی مسجد حرام کې، فتحلق الناس حول الكعبه، او د کعبه نه غیر چپر خلک حلقه جوړه کی کنه کم مقتدیان دی او امام یو طرف ته ویلاړوي، وصلوا بصلاه الامام، او د امام ولمنس کې د خلق پس ویلاړي، فمن كان منهم اقرب الى الكعبه من الامام جازت صلاته اذا لم يكن في جانب الامام، کپو دغه مقتدیانو کې زنه مقتدیان د امام نه زیات کعبه ته نږدې وی کنه بیا د غمونس کې خدا شرط پکې شته چې د امام ولکم جانب څه د دې طرف ته نه ویلړ بل جانب کې، لکه کعبه حسالور جانب دی کنه، لکه خي طرف ته سوق ویلړی ګس طرف ته اخ طرف ته، او دی طرف ته د امام نه مخ کې سوق نشته، اخ طرف لکم کسان کده امام نه زیات نږدې دي کعبه ته به منځ کېږي، ځکه چې امام د جانب نه مخالف کې ویلړ دی، خا کده امام جانب کې سوق مخ کې ودرې دوی نه کېږي، لان التقدم والتاخر انما يظهر عند اتحاد الجانب، د امام نه مخ کې کېدل ورسته کېدل دا خو په یو جانب کې کېږي نه چې یو جانب کې ال ظاهريږي، چې بدل جانبونه کې د تقدم تاخر نشي له مخته. ومن صلى على ظهر الكعبه جازت صلاته،
یو سړی که د کعبې په سطح چت باندې وخیږي هلته کې مونځ کوي نه دام کېږي خو مکروه ده بیا دوی په واجب باندې خلافا لشافعي رحم الله. امام شافعي صاحب وایي چې نه مونځ د سیمه کې پاسه لأن الكعبة هي العرضه یا هي العرصه د کعبه چې دا د بس د لاندې ځایونو تیل شي د کمه علاقه د والهوا او هوا تیل شي لعنان السما تر اسمانه پرې عندنا د زموږ مذهب کې د دون البنا خو چې د کمه بنا ده تنه د لانه ينقل چې د دې ځای نه وړل شي الله تر ته نه ګوري انه لو صلى على جبل ابي قبيس کوي سړی جبل ابي قبيس توخي جلته کې مونږ کې اجازه د مونږ کیږي همدا چې د نور اوچتو زینو کې مونږ کې دي د مونږ کیږي والا بنا بین ده او دې د منځ کې شنه کنه بل څه امارت ندی ولا د مونږونه کیږي خبر ده الا انه يكره خودی کې د کراهت رضی په دی وجبنه کنه شدا د کابینه پاسه او درې دلما فيه من ترک تعظیمی چې دې کې د تعظیم پر دول دي یعنی کعبه خو نور اسمانه پر کعبه ده کنه دا کعبه شوله کومه کعبه د پرشتو ول د دوړه بالکل مقابل دي سره کې ناسمانه پر دی حکم د کعبه شمرل شي کوي سړی پاسه هوا کې مونږ کې جهاز کې دا کعبه تر تشمرل شي پګی کنه اگر چې کده دینه چې صرف د بنا کعبه نه ده زموږ مذهب مطابق صرف د امام شافعي په مذهب کې امدا بنا بس کعبه ده نور هغه مانی چې اسمانه پر د خموز وسنديزي پرې کې ګلاندې بقای پاس زینه کې بنه کوي نیمګ مذهب مطابق شد لأن الكعبة هي العرس والهواء الى عنان السماء عندنا دون البنا صرف د بنا نه ده لانه ينقل دا خو دي زنه وړل شي بیا دی بنه کعبه لاړه کسه د زینه الا ترنه لو صلى على جبل بقبيس جاز ولا بنا بين يديه الا انه يكره لما فيه من ترك التعظيم وقد ورد النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دا پیغمبر سمنا نهي رغلی دا کنه چې و زینو کې تاسو مونږ ما کوي پاکی شدا یو د کعبه په شابه چت باندې مونږ کول دي چې دا ما کوي مکروه ده